بسم الله الرحمن الرحیم. کرام د دغه مقاصدو د حاصلولو د پاره خپل مریدانو ته د ذکر تلقین کوي چې تاسو هر وخت الله الله وای، پړه باندې وای، په ژبه باندې وای، او چې څوک هر وخت د خدای په ذکر کې مشغولي، هر وخت خدای یادي، نو هغه بیا حرامو ته څنګه لاس کی، هغه به ناجایز قتل څنګه وکي، هغه به ناروا اوریدل څنګه وکي، هغه به د خپل ژبه څنګه بیا غلطه استعمال کی. نو دی په شریعت مقدسه باندې بیا پورا عمل کوي. دغه خلق ته صوفیا ویل کیږي، دغه ته اولیاء الله ویل کیږي چې په قرآن شریف باندې په احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې عمل کوي. د روزې د فرضیت په مقصد باندې دی خدای پوی کړي. نو دی وی د ګناه ارتکاب خو لویه خبره ده چې د ګناه خیال دم چرته پړه کې رانشي او د خدای د یاد نه چرته غافل نشي. او بیا د دغه خلکو متعلق الله جل جلاله فرمایي چې رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې خلک دي چې د بیع د غشتلو د خرڅولو په هغه کار کې که مشغول هم وي، بیا هم د الله تعالی د یاد نه غافله کیږي نه. یعنې که د دنیا په یو کار کې مشغولي، خو د خدای د یاد نه غافله کیږي، اغشتل هم کوي، خرڅول هم کوي، دنیاوي لیندین هم کوي، کاروبار هم کوي، خو د خدای د یاد نه غافله کیږي نه. چې هر وخت خدای ته خیالي، هر وخت خدای یادوي، هغوی به بیا هر وخت د خدای رضا لټوي، په هر کار کې به د خدای رضا لټوي، هر هغه کار به کوي چې خدای پې رضا کیږي، او هر هغه کار نه به هغوی بیا ځان ساتي چې خدای پې خفه کیږي. ځکه چې د چا هر وخت خدای ته خیالي، خو د هغې مطلب هم دی چې د خدای رضا کوي او د ناراضګۍ نه ځان ساتي. نو اولیاء الله دغه خلکو ته ویل کیږي چې په قرآن شریف باندې د هغې پوره عملي، او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو باندې عملي، او د رمضان شریف چې کوم مقاصد دي د فرضیت د رجوع، هغه مقصد کې خدای دغه خلک کامیاب کړي وي. بیا د دغه اولیاء الله هغه صحبت چې اختیار شي، یعنی یو سړی دی هغه ته دغه مقصد لا نه دی ترلاسه شوی، هغه کیفیت د هغه نه دی نصیب شوی چې د ګناه نه بچ شي او نیک اعمالو کې د هغه شوق او ذوق پیدا شي، هر وخت د خدای ذکر کوي، هغه کیفیت هغه دته نه دی نصیب. یو سړی دی داسې، نو د دغه علاج دا دی چې دی بیا هغه چا سره میلاو شي چې چا ته هغه کیفیت نصیب شوی دی. کم خلک چې داسې دي چې هغوی ته خدای د خپل ذکر هغه دولت ورکړی دی، هغوی ته خدای د قرآن شریف هغه دولت ورکړی، هغوی ته الله تعالی د رمضان شریف د روجو د فرضیت هغه مقصد هغه ورته پړه کې کینولی او په هغې باندې ورته خدای پویه نصیب کړي. د شریعت په هغه فلسفه باندې کم خلک پوی وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره عشق او محبتي، نو چې چاته دغه دولت نه دی حاصل، نو د هغې علاج دا دی چې دی دم هغه خلکو سره تعلق جوړ کړي، د هغې هغه صحبت اختیار کړي، هغې سره د ملاقات وکړي، نو دغه دولت به دته هم نصیب شي.